الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإنها نصف العلم. لدي علم میراث فضیلتونو کې احادیث مبارک راغلي دي. اته احادیث مبارک دي چې د علم میراث فضیلت پکې بیان شوي. یو روایت د بیهقي ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمائے کہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما يبدأ من أمتي. تعلموا الفرائض وعلموا الناس فاخبل علم الفرائض لك خلق ديبوخي فإنه نصف العلم إذا كان نصف علم، فإنه ينسى دابا إيروليشي وهو أول ما ينزع من أمتي دابا أمتنا أول بوستيشي. دا يو حديث مبارك دي. أو دويم تبراني بأوسط كي تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس. تعلموا القرآن تاس قرآن ستكي والفرائض وفرائض دا ميراث ستكي وعلموا الناس أكوته وفيدات له. دريم حضرت عمر رضي الله تعالى عنه رواية تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن. ستكي القرآن ستكي ويدقش دا فرائض هم ستكي. سلورم دا حضرت عمر رضي الله تعالى عنه رواية تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. فرائض ذكر سلاس دا دين حسنا. بينزم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمائي: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. صوت قراءة القرآن كي القرآن وي فليتعلم الفرائض ندير فرائض مزدكي براستك. شپږم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمائي: تعلموا العلم وعلموه الناس. علم زدكي خلق دعوه. تعلموا الفرائض وعلموها الناس. فرائض زدكي خلق دردي فرائض تعليم وركي. فإني امرؤ مقبوض زيو سليم زبا قبض كريشم وفات بشم والعلم سيقبض أو علم مقدرنا قبض كريشي ويظهر الفتن فتني بكارشي حتى يختلف اثنان في فريدة حتى يختلف اثنان في فريدة الميراث بيوم مسألة بدوكسات مختلف لا يجدان أحدا يفصل بينهما. دریم کړي به داسې څوک دی چې د دوو فیصله وکړي. یعنې د علم میراث څوک ویې بنده به نه وي، علم به ختم شي. اووم نمبر ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي: ان مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض. هغه عالم چې علم فرایض یې ویلي نه دي، نو د دغه عالم مثال څنګه کمثل البرنس لا رأس له. لکه ټوپۍ نو سر پکې نشته. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دا اتم نمبر حديث: من لم يتعلم الفرائض فيما يخذل اهل الباديه. يعني من الفرائض ذکرې دي نو دې د ځنګلیانو نه پس فضیلت غواړي چې د هغوی نه افضل دې ذکرې دا اته احادیث په دې کې راغلي دي. او په پښتو نظم کې غواړي په پښتو نظم کې دا احادیث دي. پښتو اشعار د رسول دا اشعار
عبدالسلام عارف صاحب چې دا اجو کړی دی ورکو ویلي که تاسو یې خپل میموري کارډ ته راوړئ هر وخت به درته دا حادثې دي. اور به بیا شي. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة. قال علماؤنا زمن علماء فرمائي دا زمن علماء دا سوق دي دا مصنف چې د حنفي دی د کتاب پاول لیکلي السراجي في الميراث للشيخ سراج الدين محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي. دې ځنه معلوم شو مصنف حنفي دی چې دی قال علماؤنا زمن علماء وایي مراد د احناف علماء دي. قال علماؤنا د فرق دا معلومه شو دا چې مصنف حنفي دی نو قال علماؤنا د دې مراد علماء احناف دي. تتعلق بتركة الميت متعلق کیږي په ترکې د میت پورې. دا ترکه ترکه بفتح التاء وكسر الراء مصدر بمعنى المفعول اي متروكه. تاركه تاركه بمعنى المال متروكه او تركه او تركه متويلي تركه 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 بمعنى المال متروكه چې دې وړي د کوم مال پاتې شي دغه ته ترکه وایي ترکه وایي ترکه وایي. او په اصطلاح کې ما بقي بعد الميت من ماله د دې پړي د فرق نه وروسته چې کوم مال پاتې شي نو دغه مال ته ترکه وایي ترکه ورته وایي. او دا مال که پاتې شي او دې پورې تعلق د غیر و نو بیا ترکه نه ده. مال شته او چې ته ګاڼه ده د ته چا سره دی د سره د چا دی او پردی مال دی ګاڼه پردی مال دی دله چا نه قرض اخیستی د هغې په بدل ورسره یو څیز پروت دی نو دا ترکه نه ده تعلق د غیر و پورې دی. او د ده د مرګ نه وروسته چې پاتې شي مال دا مال د مرګ نه وروسته پاتې دا ترکه ده. نو که یو سړی چا مړ کړ په خطا باندې مړ کړ چې په خطا یې مړ کړ نو په دغه قاتل باندې دیت دی. هغه دیت چې دی نو دا به په دې وارثانو تقسیمېږي. نو د مرګ په وخت کې خو دا مړی د دې ترکې د دې مال مالک نه دی د دې دیت خو دې مالک نه دی. دا دیت خو بعد الموت راغلی دی ودا حقیقتا ترکه نه ده خو حکما ترکه ده. دا به هم د مړي په وارثانو تقسیمېږي. دا دیت چې دی نو دا ترکه ده حقیقتا نه حکما نه. تتعلق بتركة الميت متعلق کیږي په ترکې د میت پورې حقوق اربعه صدر حقوق مرتبة بترتيب. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه. أول چې د دې مړي کور کفن به کېږي. تکفین کفن تجهیز. تجهیز څه ته وایي؟ نو تجهیز د دې مړي چې سترګې پټې شوې نو د دې نه واله تر پته خاورې اړولو پورې چې څونه کارونه دا ټول په تجهیز کې راغلل. دا بنده مړ شو که نه سترګې پټې شوې نو د دې وخت نه واله
فقبر کې خخ کې او خاورې په واره دې پورې چې دا څونه کارونه دا ټول په تجهیز کې داخل دا تجهیز دی. وفعل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه حتى القبر. القبر په پیسو نه رب دې تجهیز کې داخل دی که مفتون نو چې ذکر د تجهیز وشو نو دا تکفین پکې په خپله داخل دی. نو د تکفین ذکر د ساجتو وی اهتماما بشانه تکفین پکې ځکه ذکر کړ چې دا مهتم بشان دی په دې ټولو کارونو کې. نو اول تجهیز التکفین من غیر تبذیر ولا تقدیر. نمبر 2 تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. نمبر 3 تنفذ وصاياه. اور نمبر 4 ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة. ضرور حقوق کے اول تجهیز التکفین بیا ادا د دیون بیا نفاذ د وصیت او څلورم نمبر کې تفصیل د ترکې په وارثان. دا ضرور حقوق تتعلق بتركة الميت حقوق 4 څلور حقوق دي. اوس دا څلور حقوق چې دي وجد حصر په دې څلورو کې دا ده چې یا به پکې د دې مړي برخه وي یا به نه وي. په دې ترکه کې د دې مړي برخه به وي یا به نه وي. نو که برخه پکې وه نو دا تجهیز و تکفین دی. کفن د مړي برخه په خپل مال کې د مړي برخه ده کفن به پکې ولوالی. نو دا ترکه پورې څلور حقوق متعلق کېږي. نو وجه د حصر یې دا ده چې د دې ترکه کې د دې مړي برخه به وي یا به نه وي. که وه نو دا تکفین دی. که برخه یې پکې نه وه نو بیا به خالي وي. یا به ثابت وي قبل الموت یا به نه وي. نو که ثابت وي قبل الموت نو دا د مړي په سر باندې قرضونه دي. د مرګ نه مخکې دې مړي د خلکو نه مال اخیستی دی وصیت یې کړی دی چې د فلاني فلاني نه مې دونه مال اخیستی دا به وله ورکړي. نو ثابت وي قبل الموت یا به نه وي. نو که قبل الموت ثابت وي نو دا دین دی. او که بعد الموت ثابت وي نو بیا به خالي ونه وي. یا به ثبوت د دې میت د طرف نه وي یا به نه وي. که ثبوت یې د میت د طرف نه نو دا وصیت دی چې زما لپاره نه وروسته دونه خیراتونه درپسې وکړي. او که د ده د طرف یې ثبوت نه نو من جانب الله دا به تقسیم د ترکې وي. اوس پې پوه شوې. متعلق کېږي په دې پورې حقوق 4 مرتبة په ترتیب. یعنې دې کې دا ترتیب واجب دی. الاول یبدأ اول دا چې ابتدا به وکړي شي په تکفینه و تجهیزه. دا یبدأ په منزله د مصدر دی. یعنې الابتدا بتکفینه و تجهیزه. او په لفظ د ابتدا کې ترتیب طرف ته اشاره ده چې دا ترتیب لازم ده او دا تاکیدا یې وویل. اول با کفن وي. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو. نو د ده یو څادر و. نو په هغه یو څادر کې چې به یې ونه سر پټ کړ نو خولې به یې ښکاره شوې. چې خولې به یې پټې کړې نو سر به یې ښکاره شو. نو یې دا څادر راکاږي سر ونه پټ کړې په پښو ونه واښه واچوې. دی کفن شو. ګوره د ده مات شو دغه یو څادر. نو اول یې د هغې د تکفین وکړو. نو دا نور حقوق یې نو ذکر نه کړه چې دیون شته وصیت شته تقسیم د ترکې شته. نه هغه ټول په ځای پاتې شو. الاول یبدأ بتکفینه. دا کفن مقدم دی په دین په وصیت باندې. او دین او وصیت ته څه شی پاتې نه شو. الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه. فدا تکفین دے تجهیز کے داخل دے تو احتماما بشانه دے پکې ذکر کر
من غیر تبذیر ولا تقدیر، بغیر د اسراف نو بغیر د کمینه. تبذیر بے ځایه خرچ کول، نو د کفن کې به اسراف به پکې نه کې او تقدیر کمې به پکې نه کې. د مړي د کفن چل به زده کې، د مړي قد ته وګوره، د قد نه 2 لیشتې اوږد څادر جوړ کړه. دا مړی دی، د ده د قد نه 2 لیشتې اوږد څادر جوړ کړه. د څادر پلنوالی به دونه چې په دې مړي یو خوا بل خوا رااورېدی شي. 2 څادرې جوړې کړه، یو ته وایي لفافه، دویم ته وایي ازار. 2 څادرې دي، یو لفافه او دویم ازار، او بل ورپسې 3 نمبر کمیس دی. نو دا کپړه به رابرنه کړي، نو د اوږې نه واله تر د ګونډو پورې دا ګونډې پکې پټې شي. دا به برخ کړي، نو چې رابرنه یې کړي نو په دې منځ کې د سر دپاره پکې سورې جوړ کړي، د دې مړي ته په غاړه کې ور واچوي. نو نیم څادر د دې مړي د پلا لاندې راغی او نیم یې په دې سینه د پاسه راغی، او منځ کې پکې ګوډ سورې کړي، د مړي سر پکې ورغی. بس دې کمیس دی، نه پکې لستوڼي شته، نه پکې جیب شته، نه پکې ګریوان شته. ټیک شو نه؟ نو دا 3 کپړې دا د سړي دپاره شوې. چلم زده که که نه، خو پریکټیکل به کور غواړي چې تاسو پریکټیکل وکړئ، نو چل به زده کړئ، بیا به د مړي کفن کې وکړي. دا مشران چې دي نو هغوی له خو چل ورځي که نه، په کلي کې یو مشر وي نو هغه له چل ورځي، امي سړي وي خو چل ورځي، او دا زاړه امامان چې نو دوی له چل ورځي، او دا تاسو کشران چې اوس رامخکې شولی که نه، امامتي شروع کړله، او تاسو زده کفن وي پلانې ستاسو کار نه به یې کوي، موږ له چل نه راځي، او فلانې بابا شته هغه به یې کوي. او فرض که هغه فلانې استاد هم نو فلانې بابا په کلي کې نو مقتدي د مړ د استاد د استاد کفن ته به څه کوي؟ چا پسې به ګرځي؟ بلې کلي ته به دی چا پسې؟ نو دا به چل زده کړې، عملي طور باندې کفن جوړول چل زده کړې. کور کې خپل کور کې بنده ته پېښې شي نو څه به کړي؟ د مقتدیانو وغیره یا د خپل کور پېښه شي نو چل زده کول غواړي. مخکې ما به اخبار نه کفن جوړ کړ، یو موقع به مې راواخیسته، هغه به ورته پړې کړ، طالبانو ته ورته چل ښه. اوس که تاسو چل زده کوئ نو بهتره ده، عملي ډول چل زده کړئ. نو ګوره کفن دپاره 3 کپړې دي، نو د سړي دپاره کفن 3 دي، نو که ته څلورمه کپړه پکې وکړې نو دا د اسراف وکړو، څلورمه کپړه به دي. او که د 3 په ځای د 2 یا 1 کپړه وکړله نو دا یې کمې وکړو، نو نه به کمې کې او نه به زیاتې کې. من غیر تبذیر ولا تقدیر، په اعتبار د عدد سره شو. په دې ځای کې د مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه په 3 کپړې نه دي کړي، دلته کې شته دی نه، نو دې ته وایي کفن ضروري. دا 3 کپړې کفن سنتي دي، او دا یوه چې ونه دی کفن ضروري دي. ما یوجدو هر څه شي چې د بیا مونږ ته خو دا مړی پکې پټ کړه، ما یوجدو کفن ضروري دي. نو چې د چا وس کېږي نو دا 3 کپړې به کوي، د دې نه به نه کموي نه به زیاتوي. بې وزه لپاره د کمي اجازت وشو، لکه یو ساده د مصعب بن عمر، او ډېر مالدار د څلورمې کپړې اجازت نشته، چې مالدار د نو ولده هم څوکه شیرواني او چوغه ورته ور واچوه. نه نه ګورې دا ونه دا پکې نشته. او کفن سپین خلیخه په حدیثو کې راغلي سپینې کپړې ښه دي که نه، نو تاسې په جند هم اچوئ او خپل ته مرګ هم د سپینه کپړه ښه ده، کفن سپین کوي. د زنانه لپاره 5 کپړې دي، لفافه، ازار او کمیس د سړي او د ښځې یو شان دي، خو د دې نه علاوه ورسره یو سینه بند دی.
دې سینې نه راځي او کپړه مخکې ورځ راتلو کې سینه پې پټه شي او یو ورسره لوپټه ده زنانه لپاره لوپټه نو پنځه شوې نو زنانه نه د پنځو کپړو نه کمول دا کبیرې دا تقدیر دی او د پنځو نه زیاتې شپږمه ورته اچول دا تبذیر دی جانګې پکې نشته خلک بعضې زنانو پکې جانګې شروع کړي دا نشته پکې او په اعتبار د قیمت هم پکې کمې او زیاتې نه کوي مثال په طور یو سړی کور کې عام طور چې جامې اغوندي محنت مزدورۍ لپاره کور کې اورېدو لپاره نو په 50 روپۍ ګز کپړه اخلي ټیک شو ده او داسې غم خانې چې ته ځي معمولي غم خانې په 100 روپۍ ګز کپړه اغوندي او واده له خاص واده له دې د اختر پر اغوندي پر 200 روپۍ ګز 50 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ دې درو کې دا درمیانه دا 100 روپۍ واده ده د 50 روپۍ واده هم نه دی د 200 هغه هم نه دی نو دا 100 واده دا منځ کې شو د درمیانه من غیر تبذیر ولا تقدیر او خیر الامور اوساطها ثم تقضى ديونه بیا به ورپسې قرضونه من جميع ما بقي من ماله د کل ما بقي نه بیا به ما سره په دارالعلوم کې مې یو کفانه مې چې دی ورسره یو بوتل پړی دی بوتل دی هغې نه پړی جوړ کړی نو په هغې باندې عملي طور طالبانو ته چل کول لکه غواړی نو سار دی روي پړی او کفانه کپړو اوس په دې نه جوړ ثم تقضى ديونه بیا به دویم حق چې دی د قرضونه یو حق د بنده دی یو حق د الله دی او بنده سره دومره ډېر مال دی چې دواړه ادا کولی شي نو د الله حق دې ادا کړي او د بنده حق دې ادا کړي او که دا مال کم و د بنده حق ادا کېدی شو د الله حق ته څه نه پاتې کېږي الله غني بادشاه دی حاجت یې نشته دی او دا بنده حاجتمند دی نو د بنده د حاجت پوره که دا قرض ورکړه نو دی ته عباده په مقدم کې په دی د الله باندې الله غني بادشاه دی او دا بنده عاجز دی د کار مخکې کړه بیا یو دی ته صحت دی یو دی ته مرض دی نو دی ته صحت دا به مقدم شي او دی ته مرض دا په حکم د وصیت کې دا به مؤخر شي رسته شي ثم تنفذ وصاياه بیا به نافذ کړي شي وصیتونه من ثلث ما بقي بعد الدين د تجهید و تدفین او د ادا د دیون نه پس چې څه پاتې شي نو په هغې کې درېیمه حصه په وصیت کې به شي تنفذ وصاياه وصیتونه به نافذ کړي شي من ثلث ما بقي بعد الدين د ثلث د هغې نه چې باقي پاتې وي د دین نه اول د دې پړي مال دی نو د دې پړي د مال نه باید کفن وکړي دا خیراتونه پکې شامل نه دي ښه کفن پکار دی او کفن نه علاوه دا قبر که په پیسو کلېږي دا هم پکې په پیسو وکړه او دا دیګونه بیګونه دا پکې نشته دي ښه او په کفن کې دا مسله او جانماز هم نشته دي دا زموږ د خلکو خپل رواج شروع کړی چې جانماز به وي او مسله به وي وغیره دا پکې دې کې شامل دی او د پړي د پاسه د غټ څادر ویروله دا د کور عام څادر هم جوړېږي دا د کفن حصه نه ده کور کې د غټ څادر روانه پرې واچوه بیا به واپس کور ته یوسي نو دا د کفن حصه نه ده نو اول به کفن وشي نو بیا که پرې قرض و نو هغه قرض به ادا کړي شي نو بیا به چې څه پاتې نو هغې کې درېیمه حصه
10,000 روپۍ د یو مړي نه پاتې شوې، نو چې کفن هم ترېنه وکړ او قرض هم ترې خلاص کړ، نو 6,000 پاتې شوې، هغه نورې په قرضونو کې لاړلې، 6,000 پاتې شوې. نو ده وصیت کړی دی، نو په دې 6,000 کې 3 حصه 2,000 به وصیت کې ورکړي، دا نه چې د 10,000 3 حصه څه د پاسه 3,000 پوه شوې پې دا پاتې چې دی د هغې کې به 3 حصه. اوس دا الله پاک دې بنده سره ښېګڼه کړې ده په ژوند چې په ځان پسې څونه خیراتونه کوي نو اختیار دې خپل دی، څوک دنه تپوس نه کوي، خو پس د مرګه خو ته په ځان پسې خیرات نه شي کولی، نو بیا هم الله دې بنده له اختیار ورکړ چې ته وصیت وکړه، نو 3 حصه ستا د مال چې دی نو دا به تا پسې بیا وروستو ستا په وینا ولګېږي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم في اخر اعمالكم زيادة لكم في اعمالكم. ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم، الله تصدق کړی په تاسو باندې بثلث اموالكم په 3 حصه مالونو ستاسو في اخر اعمالكم په اخر عمر کې، کله د اخر وخت راغی نو ته به وصیت وکړې چې زما د مال نه 3 حصه دا ورکړې زیادة لکم فی اعمالکم. نو دا 3 حصې نه زیاتي وصیت نشي کولی، چې ته مړ کېږې او ته وایې چې زما ټول مال چې دی نو دا جومات کې ولګوه، دا طالبانو له ورکړه، دا په فلاني ځای کې ولګوه ټول، او وارثان دي غریبانان دي هغوی وایي موږ به څه کوو، نو د هغوی د اجازت نه بغیر ټول مال وصیت جایز نه دی. البته که وارثان وایي موږ له خدای ډېر مال راکړی دی، بابا ویلي چې ټول وخت کې نو ولې که زه د بابا شو دا هر څه، نو که د جدو وارثانو اجازت کوو نو اجازت دی، او که هغوی غریبانانو نو هغوی وایي 2 ثلثه موږ له راکړه او 1 ثلث د خدای په نوم تقسیم کړه. اجنبی لپاره د ثلث نه زائد اجازت نشته دی، او خپل وارثان چې د هغې لپاره مطلقاً اجازت نشته دی، نه د ثلث او نه د کم او نه د زیات، ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله آتا کل ذي حق حقه، بېشک الله هر یو حقدار له خپل حق ورکړی دی. انا لا وصیة لوارث، د وارث لپاره وصیت نشته دی، سړی مړ کېږي وایي دا دومره مال مې د یو زوی له ورکړه او دا دومره چې دی نو دا مور له مې ورکړه، نو دا وصیت چې دی دا نافظ نه دی. الله د مور او د پلار لپاره یې ویلي دي، د بچو لپاره یې ویلي دي، د وروڼو خویندو لپاره یې ویلي دي، نو الله تقسیم کړی دی، د الله په تقسیم باندې رضا شه، زیاتي نور پکې چیف چاپ مه کوه. وارث لپاره وصیت نشته دی. یا لکه یو سړی و نو هغه وایي چې زما دا فلانې کور چې دی دا مې د مشر زوی له د سره ورکړی او دا نور به د میراث په طریقه تقسیم کړي، د دې مشر زوی له دا یو کور د سره ورکړی، دا وصیت د وارث لپاره دی، دا جایز نه دی. البته د دې مړي نورو بچو وایي چې بابا ویلي دي نو لالا دی ورکړی ده سره، لالا زموږ د پلار په ځای ورکړې اجازت دی، نو د زړه د اخلاص لپاره دا چې ټول ویې ورکړي بیا ورکړي، ځکه دا خو د دوی حق دی، دوی خپل حق ورکړي. پوه شوې؟ وصیت ولا جایز نه دی، په رضا د نورو وارثانو دا به جایز شي. او دغه رنګ دی پردي لپاره چې د ډېر مال وصیت یې کړی د وارثانو یې ورکړي ولا اجازت دی. ثم تحفظ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم يحسب الباقي. تجهيز التكفين خوشو، عداد ديون خوشونا، وصیت نافذ شو، بیا به دا نور مال تقسیمیږي په وارثانو باندې. یا لکه په قرآن کې من بعد وصیت توصون بها او دی هلته کې دی درست ویلی دی او وصیت یې مخکې کړی دی، او دې ځای کې دی وایي ترتیب واجب دی
اول تجهیز و تکمیل دی، بیا ادا د دیونو ده، بیا نفاذ د وصیت دی. ادا د دیونو مخکې کړه دی دی کې او وصیت نافذ کول یې وروسته کړل او ترتیب واجب دی او قرآن کې وایي من بعد وصیت توصون بها او هلته دی وروسته کړي. د دې خبرې جواب دا دی که نه فرض کړئ یو سړی ورته مړ کېده او هغه وی زما په مال کې د فلاني مال چې دی نو دا استاد ته ورکړي، جومات استاد یاد که دا ته نه ورکړي او ما وصیت کړی دا استاد لپاره وی که استاد یې کاغذ هم ورکړ. او دا استاد چې دی نو کله چې دا مړ شو که نه د دې د حیا د وجې دی چې بابا مات شو که نه اوس ما دا خپل اخلاق یې وصیت دې کې شوي دی. وایي د هغوی په خپل غم کې نو زه ورته څه ووایم نو دې د حیا د وجې غم نه شي کولی، هغوی پرې ځان نه دی کړی دی ورکوي ګوله دې مطالبه نه شي کولی د حیا د وجې هغوی پرې ځان نه دی کړی ورکوي یې نه ولا. نو د وصیت د اهتمام دپاره الله قرآن کې مخکې وصیت ذکر کړي، اول دا وصیت او وروسته ورپسې بیا دې ذکر کړی دی. او دا تایید چې دی د دې شرمېږي نه، وایي بابا دې پټ شو ګورې په مقبره کې اعلان کوم چې زما قرارداد راکړې که نه راکړې. نو دا تایید چې دی د دې کلک سترګې د دې د خپل حق مطالبه کولی شي او دا وصیت دی د چا لپاره دی غریب چې د حیا د وجې نه کولی شي. کار کوی ما نو قصر ته کوم دې کار کولی شي نشته دی که نه. ادا د دیونو دوه او تنفیذ د وصیت درې او ثم یقسم الباقي چې څه باقي پاتې شي نو هغه به تقسیم شي. دغه داسې یو د روپو مثال نه وي که نه چې شپږ زره پاتې شوي د شپږو زره کې په دوه زره په وصیت کې لاړې شي نو څلور پاتې شي، دا څلور زره به تقسیمو په وارثانو باندې. د یوې زوی دی او دوی لوریانې دي، دوه زره یې د زوی شو، یو زره د یو زرو، یو زره د خلاصه شوه. دا وارثان څوک دي؟ څوک یقسم الباقي بین ورثته په وارثانو بالکتاب هغه وارثان چې د هغوی حق ثابت دی بالکتاب په کتاب د الله والسنت او په سنت و اجماع الامت او په اجماع الامت سره ثابت دي حقونه. څونه بس